السلام علیکم ملګرو، امید لرم روغ جوړ به او خیر خیریت به وي. نن د اتوار ورځ وه، ملګرو سره ناست وم چې ملګرو د خوراک څه پروګرام کو. ما وی ولې نه کو، څه شی به راوړو یا چکن کړهی به پوخ کو. هغوی وی صحیح ده. ملګرو مې روپۍ راټولې کړې چې د عظمت په ځای پکې هم ما کې عظمت ویلي چې زه به لږ لیټ راځم. ملګرو دا اوس تاسو کتی شئ، ما او یاسر بازار ته روان یو، سودا ځان سره راوړو. دا وګورئ، دا زموږ د کلي کوڅې دي. دا اوس موږ روډ ته ورسېدو چې بازار ته به ځو، یو 5 منټو لار ده دې ځای نه مخکې. دا اوس موږ کرک بازار ته ورسېدلو. تاسو کتلی شئ چې دوکانونه ټول بند دي، ځکه چې د اتوار په ورځ بازار چوټي وي. یو نیم دوکان پکې لازمي کلاو وي. دا اوس موږ د چرګانو دوکان ته رالو. چرګانو والا ماما موږ له چرګ وتله او چرګ چې دی تقریبا زما چې څومره خیال دی 2 کیلو وخته. چرګ یې پرېږدولی او چرګ به اوس حلالی. الله اکبر الله اکبر. چرګ یې حلال کړ. چرګ ډېر تړپکې وولې، خو بس زموږ په وس کې هم نه وه، نه د هغه په وس کې وه. دا اوس هغه له زه روپۍ ورکومه او هغه نه اخیستلې، خو ما ورله ورکړلې او د تقریبا 900 روپو چرګ شو او 100 روپۍ به ماله هغه بقایا راکړي. اوس 100 روپۍ ماله بقایا راکړې او ما جیب کې کېښولې. دا اوس موږ لاړو د تندور والې خوا ته چې هغه نه روټۍ واخلو. هغه ناسو موبایل کې یې ګوتې وولې چې موږ ورته وې موږ له روټۍ راکړه. هغه وی ما سره خو لږې روټۍ تیارې شتې او لږې به زه تاسو له تیارې کړم. ما ورته وی دا چې کومې تیارې دي دا به یخي. هغه وی نه ته وګوره، که یخي جوتله به نورې کړم. ما چې وکتې هغه ګرمې وي. ما ورته وی ته نورې تیارې کړه، دغه به ورسره هم وي. د سبزۍ دوکان ته لاړو چې سبزۍ والې نه یاسر سبزي اخیستله او پخپله یې غوره کوله چې دی موږ له څخه وانه چې پخپله یې غوره کړه او بیا یې هغه له ورکړه او هغه وتلله. سبزۍ والا موږ د سبزۍ روپۍ ورکړې او هغه نه تپوس کو 100 روپۍ شوې. هغه وی 200 روپۍ شوې د سبزۍ ټوټلې او 300 روپۍ ماله واپس راکړې. هغه ما واخیستلې. دا موږ بیا لاړو د تندور والې خوا ته چې هغه نه خپلې روټۍ واخلو او یاسر ترېنه روټۍ واخیستلې. بیا ترېنه ما تپوس وکړه چې ستا 100 روپۍ شوې د روټو. هغه وی 300 روپۍ شوې. نو ما وله 300 روپۍ ورکړې او بیا موږ هلته نه روان شو. دا اوس موږ سودا وکړه او د بازار نه واپس روان شو چې ځو ځان زر غونتې ورسو. دا اوس موږ واپسۍ کې کلي ته کوزیږو. تاسو کتی شئ ډېره بده غونې لار ده. دا اوس موږ واپس خپل ځای ته رسېدو ولی یو او د حجرې مخکې روان یو او یاسر د ما نه مخکې روان دی. منډې وی ډېرې زیاتې. حجرې ته چې دندې شو نو چې مې وکتل منامخ عظمت ناست و او عظمت پته نشته چې موبایل کې سر کته کړی و چې څه شی پکې کتل. سلنډر موږ سره و خو په هغې کې ګیس ختم شوی و. نو عظمت لاړه د خپل کور نه یې چوله راوړله او یاسر ورسره لاړه د مدد لپاره. بیا ما سبزي صفا کړله او سبزي مې ټوله کټ کټ کړله. کړی مې په چوله باندې کېښو او بیا مې ورته ډالډه واچوله د تړکې لپاره. ډالډه به ویلې شي او بیا به ورته موږ پیاز او ټماټر واچو چې تړکه زموږ مکمل شي. اول نه مې کړي ته پیاز واچول. پیاز مې ولړل راولړل چې پیاز ښه سره شي نو بیا به ورته ټماټر واچوم. پیاز مې سره کړل او اوس به ورته ټماټر اچوم. بیا مې ټماټر واغستل او کړي ته مې واچول او لږ ټایم مې سمڅۍ سره ولړل چې لږ برابر شي پکې. تړکه ټوله برابر شوه. بیا مې چرګ واغسته او کړي ته مې واچو. کړی چې دی زموږ اوس تیارېدو وله دی. کړی اوس تیار شو او راوړه موږ خپل مخې ته کېښو. بړاس ترېنه خیږي. دومره مزېدار کړی پوخ شوی دی که نه، ماشاءالله ماشاءالله ډېر مزېدار دی. نور ورسره هر څه برابر دي. السلام علیکم ګایز. آی هوپ زموږ نننی ویلاګ چې کوم دی هغه به تاسو له ډېر خوښ شي. موږ به ډیلی ښایسته ښایسته ویلاګې کوم چې دی هغه موږ خپل ویلاګ جوړو خپل په ډیلی زندګۍ کې هغه به موږ تاسو سره شیر کوو. نو ستاسو ډېره زیاته مننه به وي دا زموږ پیج سبسکرایب کړئ او چې شی بیل آیکن پریس یا دباو کړئ. ډېره زیاته مننه ستاسو د ویلاګ. Thank you so much for watching.